نو د جزء لا تجزا د ثبوت لپاره درې دلایل دا دغه ذکر کړل متکلمینو ذکر کړل یو پای کې مشهور دو پکې مشهور دلایل ایو پکې قوي دلیل قوي دلیل داو کست ہے مستوی باندې منګه قره حقیقیه کیدو نو دا قره حقیقیه درې یو جزبه د سطح مستوی سره برابر شي او کم جز چې د سطح مستوی سره برابر شو اقې ته ویل کېږي جز لا تجزا چې دا یو دی الګ ته وایو دغه نواب ته بهر پرې نه دی صحیح رزي دی په مخه دی ها سوال جواب ورته کو بیا مراد ها او عارض دغه چې دی قوی د اشهر دلایل دوه یو دا چې هر عین دا دلائل غیر منتهی طور باندې دا تقسیم قبلی نو بدی کې با کته چې دا تقسیم قبلی او په مخه تقسیمیږي نو دی کې تسلسل لازم او تسلسل باطل له او کته چې دسی په وځي کې بدا ودرېږي نو اق کم دی کې ودرېږي نه ته موږ وای دا جزء لا تجزا ده او ته کدا اشیاء دا غیر متراحی طور باندې تقسیم دي نو بیا به د اوریدانه او غر دا به یو بل نه ورکوټ او لوی بل شي لکه د یو څه وړوکواله او غټواله دا د قلت د اجزا او د کثرت د اجزا سره راځي درې وانو نه ورته دغه کو چیرې دا درې دلیل چې کم پیش کړی دي نو بریګه ضعف ده د دې وجنه امام رازی رحمت الله علیه په جزء لا تجزا په ثبوت کې توقف کړل او بیا موږ په تیر سبق کې دا ویلو چې جزء لا تجزا په منلو او نه منلو باندې سفر راځي کنه راځي نو له شی چې کم کس جزء لا تجزا نه مني نو د ډیر عقاید د فلسفو چې دغه به اثبات راشي چې هغه د انسان په عقیده باندې غلط اثر پرې باسي زګه او کته جزء لا تجزا مني نو ډیر د کم گمراه عقیدې زندګۍ نه برته نجات راشي زګه کته جزء لا تجزا ونه مني نو دا خبره غوته مني چې دا څومره صورتونه چې دا جوړ شوي دي دا څومره جسمونه چې دا جوړ شوي دي دا حیولا او د صورت نه نو حیولا به قدیم غني چې حیولا د قدیم اومنله نو د حیولا د قدیم منلو سره سره بته د هم قدیم مني صورت به هم قدیم مني ځکه چې حیولا او صورت د یو بل سره لازم او ملزوم دي او چې کله حیولا او صورت ته اومنل چې دا موجود دي نو دا خو ته حدیث منل نه شي ځکه چې د دوی په باندې هر حدیث مسبوق بالماده وي یا د دې ماده د مخ کې موجود کېدل پکار دي نو کته چې دا حیولا حدیث ته نو دا غیر لپاره د بلې ماده ضرورت ده او دا ماده لپاره د بلې ماده ضرورت ده او دا په دې سی رواني تسلسل په پکې راشي او چې کله حیولا تقدیم ومنه نو بیا به دا خبره دا خو برسي چې تسلسل خو په کې را نشي خو چې د حیولا د قدیم ومنله جو صورت به سرم قدیم منی چې حیولا او صورت د قدیم ومنله د دې جسم جوړیږي هغه جسم به هم قدیمی او د جسم بیا د عین قسم دی جو عین به هم قدیمی او عین د عالم قسم دی جو عالم به هم قدیم راشي او چې کله دا عالم قدیم ومنو نو بیا به کې دا برای راشي چې یو خو تعدد د قدما او براشي چې زمونږ عقیده چې قدیم صرف یو د باری تعالی ذات دی او چې کله تا حیولا قدیم وګڼله جسم د قدیم او تعدد د قدما وراغی او دویم دا چې د حشر نشر نه پکې انکار راغلی نه پکې نه فراغله ځکه چې قدیم دی ته ویل کېږي چې باغې باندې د سر ناړو دغه راغلی نه وي باغې باندې د سر ناړو عدم راغلی نه په سابق کې نه په لاحق کې نو چې تا وی چې دا قدیم دی نو بیا ولکه دا ټول انسانان فنا کېدل دا چې دا به صحیح را نشي او دغه شان دي اسمانونه او زمکه د دې هغه بربادېدل او د دې ختمېدل دا به هم صحیح را نشي ځکه چې لکه قدم خودی ته ویل کېږي چې پای باندې سر ناړو آدم راځي نو سر نه به آدم راځي نو او زموږ د عقیده په قرآن مجید کې راغلي دي چې اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت چې قیامت ته نږدې د اسمانونه دا بشلیږي او کولاویږي او دغه شان دي د فرشتو نزول له هم انکار راشي چې فرشتي الله تعالی فرمایي ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکه تنزيلا دا شان معراج د واقعینه به هم انکار راشي ځکه معراج هغه زموږ په دې دلیل باندې چې موږ وایو الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د اسمان نشته ولیو نو کته چې دا هر څه قدیم دي د اسمان مثال په بشان د کوډي باندې راشي او د اصول د هندسین به هم انکار چنندا براشي ځکه چې تا نقطه ونه مني نو خط نشي منل چې خط نه مني جو جسم باندې مني دا اصول د هندسین به انکار راشي بیا د هندسي راټکه پکې راغلو دی و زمونږ چې فنون ریاضیه دا په څلور قسمه باندې دي یا با د کم سره متعلق وي
او یا به دا کمی متصله کم په دوه قسمه دی کم متصل کم منفصل چې کم متصله دا په دوه قسمه دی یا به قاروزات وي یا به غیر قاروزات وي کمی متصله چې دوه اجزا هغه یو ځای کې جمع کېدي شي او منفصله چې یو سره جمع کېدي نشي بیا دا کمی متصله قاروزات د دې تحقق به یا په حرکت کې شي یا په سکون کې شي که تحقق په حرکت کې شي جدا علم دغه هيئت ته هغه په سکون کې تحقق شي جدا علم الهند سره او کچرتا د کم منفصل نو کم منفصل بیا به خالی نه دوه او نه به سبب تالیفي یا بنوي سبب تالیفي مونږ ویلو چې د आवाज اتر چړاو ته لګي کدا بګي او جو علم الموسیقي دا او کدا بګي نو جو علم الحساب ده د دې پورې دا باس یو نو دا د عینو اوله مونږ ویلو چې اعلم په دوه قسمه ده یو اعیان دي یو اعراض دي نو د اعیان دغه تقسیم کو چې اعیان یا په دوه قسم دي یا بل ځونه مرکب یا بني مرکب دا ټوله خبره اتره ده پورا یو د عارض یو خبره کوي دا عارض دو تعریف مخکې کړو یو تعریف بل کسانو بیان کړل نور علما کرامو د باغې باندې دل رد کوي دا عارض دو تعریف مخکې شو یو د متکلمینو په نسبت شو او یو د فلسفو په نسبت شو الله که تاسو یا چی نو دا خبره مونږ کړو چې متکلمین د عین او د عرض تعریف په داسې صورت باندې کوي په داسې طریقې باندې کوي چې د الله تعالی ذات په عین کې او د الله تعالی صفات په عرض کې داخل نشي او فلسفه د عین او د عرض تعریف په داسې طریقې سره کوي چې د الله تعالی ذات په عین کې او د الله تعالی صفات په عرض کې به داخل شي نو الته خبره کړی و چې د متکلمینو په نسبت باندې د عرض تعریف داره چې هغه د عرض تعریف داره چې د هغه تحیز د جوهر د تحیز تابع وي یعنی په خپل باندې هغه تحیز یعنی زینی ولا هغه په خپل باندې چې کوله بلکې هغه چې کله هم زینی سي نو د بل چا تابع وي او دی ته اشاره هغه عین ته اشاره کول دي یعنی د سینې کې چې عین ته جدا اشاره وکړو عرض ته جدا اشاره وکړي نو بدی تعریف کې مونږ وی چې دې لپاره تحیز ضروری دی چې عین دې ته ویلېږي چې د هغه تحیز د بل چا تحیز تابع نه وي او عرض دې ته ویلېږي چې تحیز د هغه د بل چا تحیز تابع وي پوه شئ نو بدی کې مونږ وی چې تحیز لپاره جسم ضروری دی او الله تعالی د جسم نه منزه او پاک دی لہذا د الله تعالی ذات او د الله تعالی صفات د عین کې داخل او په عرض کې داخل نه دي پوه شئ او د فلسفه چې کوم نو فلسفه د عین تعریف په دې طریقې سره کړی دی چې هغه عین دې ته ویلېږي د عرض دې ته ویلېږي عرض چې دوه سيزونو د یو بل سره داسې تعلق وي چې د یو موصوف او د بل صفت جوړول شي وي د یو موصوف او د بل صفت جوړول شي نو دی د الله تعالی صفات دا په عرض کې داخل دي ځکه د الله تعالی صفات په عرض کې داخل دي چې د الله تعالی موصوف او د صفاتونو د الله پاک د لپاره موصوف صفت جوړې دي شي دا هم مخکې شو دی چې بعض علما کرامو هغه دغه تعریف د څه کړه د عرض تعریف دا کړه دی چې د هغه تعقل د بل چا په تعقل باندې چې د هغه تعقل د بل چا تعقل نه بغیر ممکن نه وي نو دې ته عرض ویل کېږي تعقل معنا په عقل کې راتلل چې د هغه تعقل یعنی په عقل کې راتلل د بل چا د بغیر د محل چې دا ناممکن وي دې ته عرض ویل کېږي خدا خبره وي غلطه ده دا خبره غلطه ده کنه چې ډېر شي اعراض دي خو هغه ته موږ په ځین کې راځي بغیر د محل نه لکه موږ وای سپینواله د کله چې ما سپینواله وي نو زموږ په ځین کې هغه سپین شګه دغه چیرنده راغی په عقل کې زموږ سپینواله چیرنده راغی دغه شان ما وی زیړواله نو زیړواله چې ما ویني زموږ په ځین کې زیړواله بغیر د بل څه سیس نه ځین نه راغی دغه شان زم خوګواله تریخواله پیرنواله کچواله نو دا ټول سيزونه زمنګ په عقل کې راځي بغیر د محل پوه شئ نو چا چې دا تعریف کړل چې هغه تعقل د محل تعقل نه بغیر دا ناممکن وي دې ته عرض ولګي نو دا تعریف سین دی ها دا خبره ضروری ده چې د دې لپاره د عرض د لپاره وجود دا په خارج کې حل ضروری چې کله ولا محل وي په وجود کې حل راځي په خارج کې دی وجود حل راځي چې کله وسره سوي محل وسره وي ذات وسره وي او تعقل لري اسم راتلی شي پوه شئ ها بعض اعراض د سي دي چې د هغه تعقل د بل چا په تعقل باندې دا دغه موقوفي لکه اعراض دي کنه دا نه دي یو کم دي کیف ته
ملک ته فعل انفعال اضافت ته تاسو بری تیر کتاب کې معین الفلسفه او بدی کې ویلي دي نو بای کې را اضافت نه اضافت د دې تعقل د بل چا په تعقل باندې موقوف وي لکه ته ابوت او اخوت عمومت نو ابوت به حاله پیژنې چې من له ابن د چا لپاره چې ابني نو چې ابن ته پیژنې نو ته ابوت پیژنې بنوت د چا چې پلاري نو ابا بنوت به حاله پیژنې چې کله ته پلار پیژنې اخوت به حاله پیژنې چې کله ته د هغه لپاره رور پیژنې لکه پوه شوي خو ټول دغه د سینې دي ټول اعراض د سینې دي چې دغه تعقل لبل چا په تعقل باندې قائم دي لکه پوه شوي نو دلته کې مصنف رحمت الله علیه دغه دوه تعریفونو ته اشاره کوي او دا دریم تعریف چې چا کړی دی نو دا صحیح نه دی وګورئ ولا عرض ما لا يقوم بذاته او عرض ما هغه ممکن دی عرض ما هغه ممکن دی د معنا مراد ممکن دی ځکه مخکې موږ دا ویلو چې ما دا ممکنات ممتنعات واجبات ټول ته شامل دي لیکن دا چونکه د عالم تقسیم کوي او عالم ممکن دی نو ځکه د معنا مراد موږ صرف ممکنات اغستې دي ممتنعات او واجبات او تل دي اغستې نو ولا عرض ما عرض دا هغه ممکن دی لا يقوم بذاته چې قائم بذات نوي بل بغیره بلکې قائم بالغیر وي بل بغیره بلکې قائم بالغیر وي لکه پوه شوي وز د دې نه اخوا هغه دوه تعریف چې کم کړیو یو د متکلمینو په نسبت یو د فلسفو په نسبت هغه ته اشاره کوي بأن يكون تابعا له في التحيز دا د متکلمینو په نسبت یعنی د څه په صورت دی چې دا عارض به تابع وي د دې عین د پاره په تحیز کې چې دا مذهب د اهل سنت والجماعت د متکلمینو دی او مختصا به یا مذهب د فلسفو دار چې دا به خاص وي په دې سره اختصاصا ناعت بالمنعوت لکه څنګه چې دا صفت خاص ته د موصوف سره څنګه چې صفت خاص ته چا سره دا د فلسفو هغه تعریف ته په اشاره وکړه چې فلسفوي عارض دي ته ویل کېږي چې دوه سره یو بل سره داسې تعلق وي چې یو موصوف او بل صفت جوړول صحیح وي یو موصوف او بل صفت جوړول صحیح وي و علامه سبقه لکه څنګه چې دا خبره مخکې تیر شوې ده یعنی دا تعریفونه د عارض د متکلمینو په نسبت او د فلسفو په نسبت مخکې تیر شوې دي لا بمعنى وې د دې دا معنا نه ده لکه کم کسان چې هغه د دې تعریف داسې کوي چې انه لا يمكن تعقله چې نه دی ممکن د دې هغه تعقل په دې باندې د دې په عقل کې راتلل بدون المحل بغیر د محلنا علامه وهمه لکه څنګه چې وهم کړل شوی یعنی بعضی کسانو دا وهم کړی چې عارض دي ته ویل کېږي چې دا غي تعقل بغیر د محل نه راځي نو دا خبره د عارض د تعریف کې دا صحیح نه ده ځکه ډیر شی اعراض د سری چې دا غي تعقل د بل چا د بغیر د محل نه په ذهن کې راځي لکه کم ده کیف ته صرف یو څو د سری یو څو لکه اضافت شو چې تعقل بغیر د دینه ناراضي فان ذلك انما هو في بعض الاعراض چې دا په بعض اعراض کې دي بعض اعراض په دوه قسم دي یو اعراض نسبی دي او اعراض غیر نسبی دي اعراض نسبی لکه اخوت او بنوت اضافت چې کوم دي اضافت نو دا بغیر د دې تعقل د بل چا د بغیر د محل نه راځي لکه ما تاسو ابوت بالا پیژنې چې تا کله ابن پیژنې او اخوت بالا پیژنې چې کله اخ پیژنې او د دین علاوه چې کم دي کنه د دین علاوه کم دي یو پای کې عین د عین ملګي حصول شیء فی المکان یو سیز په یو مکان کې راتللو ته ویلګي ذم متاره عین متا چې یو سیز په یو ځای په وخت کې واقع کېدل دا ټول چې دي کنه نه هدي تقریبا په دې کې د متکلمین صرف د عین منی چې هغه ورته کون وای سبا سبق کې براشي ان شاء الله او د نور متکلمین نه منی دا د فلسفه په نسبت دي عین څه ته ویل کېږي حصول شیء فی المکان یو سیز په یو مکان کې واقع کېدو د وجنه دویم چې نه ته متا دریم وضع هغه هيئت ویل کېږي چې یو سیز د پاره چیندا حاصل شوی اضافت هغه نسبت ته ویل کېږي چې یو سیس ته د بل سیس په قیاس باندې را پیښیږي او دغه اضافت چې کنه د اعراض نسبیه نه لري پنځم ملک ته ملک چې یو سیس یا مکول ته یا باز داګه نه محیط وي هغه ته راګیرون کوي پنځه شپږم چې نه دا فعل هغه په غیر کې تاثیر کول ته ویل کېږي
په غیر کې تاثیر کول. انفعال د غیر اثر قبلول، د غیر اثر قبلول او د اعراض نسبیه وي. د دې نه علاوه نور چې یو پکې کم دی، کم ته مقدار هم وي، او بیا کم چې نه دا په دوه قسمه باندې، کم متصل او کم منفصل. ایو پکې کیف ته، د کیف د چا مبارک تپوس کول، د یو شی د حالت په باره کې تپوس کول. ويحدث في الاجسام والجواهر او مندلګي دا په اجسام او په جواهرو کې، یعنی د اعراض دي نو دا په اجسامو کې عمر اجسام نه مراد مرکبات او د جواهر نه مراد جوهر فرد ده. قيل هو من تمام التعريف واذا ويحدث في الاجسام والجوهر دا چا د تعریف حصہ ګرځولې ده او چې دا د عرض مکمل تعریف دار چې ما لا يقوم بذاته، چې هغه قائم بذات نه وي. ويحدث في الاجسام والجوهر او مندلګي په اجسام او په جوهر کې. لکه پوه شو به معنی او چا دا ویلي دي چې ويحدث في الاجسام والجوهر دا چې نن دا تعریف حصہ نه ده بلکې دا د دې حکم دی، حکم دا عرض حکم دی چې اعراض څه ویل کېږي ما لا يقوم بذاته، چې قائم بذات نه وي. او دا د دې حکم سره حکم دی چې دا په اجسام او په جواهرو کې مندلګي، یا د الله تعالی ذات دا اجسامو کې هم نه داخل او په جواهرو کې هم نه داخل، ځکه اجسام او جواهر دا سری دا حادث دی او د الله تعالی ذات سره قدیم دی. ويحدث في الاجسام والجواهر قيل هو من تمام التعريف، واذا د تعریف د تماموال لرنده تعریف حصہ احترازا د بار لري چې احتراز راشي عن صفات الله تعالی، د صفات د الله نه. خو دې ته ضرورت ځکه نشته کنه چې صفات د الله تعالی د سره په دې کې داخل دي نو ځکه موږ چې ما لا يقوم بذاته کې د معنا مراد ممکن دی او د الله تعالی ذات په ممکن کې داخل نه دی. لکه پوه شوي نو بعضې کسان وایي چې دا ويحدث في الاجسام والجواهر دا په تعریف حصہ څه ده چې د الله تعالی د صفاتو نه احتراز راشي، نو وایي دا تعریف حصہ نه ده. اگر دې چې الله تعالی د صفات نه بیا احتراز نه راځي نو وایي د الله تعالی صفات د سره په دې کې داخل دي نو ځکه موږ وایو د معنا مراد ممکن دی. موږ معنا وکړله چې ما هغه ممکن لا يقوم بذاته. وقيل لا بل هو بيان حكمه، او چا ویلي دي چې نه دا تعریف د تماموال نه دی بلکې دا د دې عارض حکم بیانول دي، او دا خبره جو صحیح ده. هغه پوه شو اوس د دې نه اخوا د اعراض مختلف مثالونه بیانې چې اعراض څه دي.